د قیامت په ورځ به الله رب العزت د یو بنده سره مکالمه او خبرې اترې به ورسره کوي. علامه ابن جوزی رحمه الله په خپل کتاب بستان الواعظین کې یو حدیث را نقل کړی دی. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت به د قیامت په ورځ یو بنده د نورو خلکو نه را جدا کړي او ځان ته به مخاطب کړي، ځان ته به ودرئ. د ده او د الله په منځ کې به هیڅ حجاب او پرده نه وي او الله به ورته وفرمایي چې ای زما بنده، تا چې زما نافرماني کوله آیا تا ته دا معلومه نه وه چې زه په تا باندې خبردار یم؟ ای زما بنده، آیا تا ته زه دومره کمزورې ښکاره شوم چې ګنې زه تا نه ګورم؟ آیا تا ته زما نه حیا نه درتلله؟ زما د فرشتو نه د حیا نه کوله؟ آیا تا زما د عذاب نه یره نه کوله؟ ای زما بنده، ما خو تا ته یخې اوبه درکړې وي، ستا جسم مې مضبوط کړی و، قوي کړی و، په تا باندې مې هر قسم فراخي راوستې وه، نو تا بیا هم زما نافرماني کوله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله دا بنده دا خبرې ووري نو د حیا د وجې نه به سم ویلي شي، ویلي په خولو کې به ډوب شي تر دې چې مرګ ته به نږدې شي. دا بنده به عرض وکړي ای ربه، ما ته د ستا او د دې بندګانو نه هم دومره حیا راځي چې ما دپاره د دې نه جهنم غوره دی چې زه جهنم ته ورغورځولی شم. الله به حکم وکړي چې دې وغورځوی جهنم ته، دې به روان شي، بیا به دا کس شاته مخ راواړي او وبه وایي ای ربه، زما د ستا په عزت ستا په جلال باندې قسم وي، ما چې دا کم ګناهونه کړي دي دا مې ستا د سپکاوي په غرض نه دي کړي، بلکې زما خو په تا باندې دا ګمان او دا یقین او چې څنګه دې په دنیا کې په ما باندې پرده اچولې وه، دغه شان په آخرت کې به مې هم ګناهونه معاف کړي. ای ربه، زما خو دا یقین و چې زما ګناهونه تا ته هېڅ نقصان نشي در رسولی، ستا رحمت په ما باندې ستا په خدایۍ کې څه کمی نه راولي، ستا رحمت چې په ما باندې رحم وکړي ستا په خدایۍ کې هیڅ کمی نه راولي. نو الله به ورته وفرمایي عبدي صدقت، ای زما بنده رښتیا دې وي ښه، لم تقطع رجاک من رحمتي، زما د رحمت نه د ستا امید ختم شوی نه بلکې زما د رحمت امید دی. فوعزتي وجلالي لاغفرن لك اليوم، زما د په خپل عزت او خپل جلال باندې قسم وي چې زه به نن خامخا تا ته بخښنه کوم. یا ملائکتي مروا بعبدي الى الجنه، ای زما فرشتو، زما دا بنده جنت ته بوځئ. قدرمنو، الله رب العزت په خپل بنده باندې دومره مهربانه دی او د ده د اعمالو دومره قدرداني کوي چې که دی یو معمولي عمل هم په اخلاص سره وکړي نو الله جل جلاله د ده دا عمل نه ضایع کوي او ده ته پې ډېر اجر ورکوي.